د واده د شپې آداب خارداري چې کله سړی خپل کور خواله ورځي کور والا خواله ورځي نو په دغه ټیم کې یو اسکار ډېر زیاتوال ویل پکار دی ځکه دا داسې شپې چې په دې کې حاسدین خلک او کوم چې شرپسند خلک وي هغې جادو مارونه دي ډېر زیات دغه کې کوشش کوي نو په دې شپه باندې به سړی اسکار ډېر زیات وي او دویم دا چې کله کور ته ورشي کمرې ته ورشي نو لاول یې داسې کار وکړي چې د خپل بیبي دغه په دې تندي باندې په دې څونډي باندې د لاس کیږدي او دا دعا دی چې اللهم اني اسالک خیرها وخیر ما جبلتها علیه واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علیه یا الله تا نظر سوال کوم د خیر د دی او د خیر دا چې دا دې پیدا کړی دا او زه تا نه زه په تاسو سره پرې غواړم د شر دی او د شر د هغه څه نه چې دا دې پیدا کړی دا دعا بووي دا ډېر ضروري خبره ده دغه نورسته بیا یو سنت طریقه غدام ده چې سړی 2 رکعات لمونځ کوي او کور وال په ځان پسې ودرېږي لکه دا شیخ الباني رحم الله د آداب الزفاف کې په دې باب کې حدیثونه نقل کړي دي چې صحابه کرام دغه طریقه وه که ممکن ای څه فرض او لازم نه ده خو سنت طریقه ده چې 2 رکعات لمونځ کوي ځان پسې کور وال وروسته ودرې او ته مخکې 2 رکعات لمونځ کوي دعاګانې په دغه ټیم کې وغواړي د دې نه وروسته بیا به کور والا خامخا څه تحفه محفه هغه به ورکړي او درېیمه دا بې وروسته د هغې نه دا ده چې څه خوراکي شي که تا سره د سره یابه ورکړي بل کور والا په دغه ټیم کې هغې ته نصیحت کول پکار دي د خپل ژوند ټول اصولو ته ذکر کول پکار دي زما ژوند دا اصولي دا اصولي دا اصولي داسې به کې داسې به نه کې لکه ابن جریج باره کې راځي چې ابن جریج وایي زما سره کور والا 40 کاله زموږ شوي دي زموږ په منځ کې جګړن د راغلی سوا د یو ځل یا 2 ځل هغه هم زما غلطي وایي یو وجه دا و چې کور والا له خوا زه ورلم کله لاور شپه باندې ماته وایي چې ستا ژوند څه اصول چې بیا زما ورسره اختلاف نه ما ورته د ټول ژوند خپل اصول بیان کړل خپل طریقې کار مې ورته بیان کړ او ښه په نرمۍ طریقې باندې به دا بیان کړی شي هغې ته او دا بل نصیحت به مغې ته وکړلی شو د هغې سره څه تسلي به م ورکړلی شي ځکه چې وي زنانه خپل کور او خپل مور و پلار خپل وروڼه خپلې خویندې هغه ستا دپاره پرېښودلي دي نو چې ته کله د هغې خوا ته ورشي نو هغې ته به تسلي ورکړي چې دا ستا کور دی زمونږ یو بل سره ژوند جوړ شو به دې کې او تا ته به انشاءالله هېڅ تکلیف دلته نه او چې تا څه ویل انشاءالله د شرع موافق هغه به کېږي او لکه ډېر ښه نصیحت په ښه انداز باندې چې د هغه زنانه متنفره نه شي بعضې خلک جاهلان وي او هغې بدماشۍ نه کوي په دې ټیم کې څوک یې غلط پوهې کوي چې کور ته ورشي به ټک د واره بدماشي ښځې ته شروع کړي او وایي دا به یاره یو پلان او ډینګ وغیره دا په یره نه کېږي ګوره زنانه خپل اخلاق دي چې هغه اخلاق فطري طور باندې برابر وي نو هغه ته نشي بدلول دغه نه شي خرابولی او چې کله هغه خراب وي نو ته نشي صحیح کولی نو په دغه ټیم کې هغې ته ښه د تسلۍ خبرې وکړي او ښه د نصیحت خبرې به هغې ته وکړي خپل ژوند اصول چې کوم دي هغه ټول به ورته بیا بیان کړي نو په دې طریقه باندې به د هغې ستاسو سره مینه ولګي ستاسو زړه ولګي او ټول تپوس بیا به د هغې نه بیا خاص کر خامخا د هغې سره د جما خبره پکې هم دونه جلدي به سړی نه کوي چې خامخا د هغې سره زر میلاویږي نه بلکې ځانه په ځناور نه جوړوي د هغې سره ښه مینه ښه محبت هغې له ورکړي او د هغې نه وروسته بیا به د هغې نه تپوس وکړي که نه وغیره که ممکنه وه نو د جما حالات نو ډېره ښه ده که ممکن نه وه لکه مشکل و تکلیف و هغې ته خفه کېدل نو دا څه لازمه نه ده چې خامخا به سړی یو پاوله شپه خامخا جما کړي بلکې 2مې شپې ته چې 3مې شپې ته رسي خو لیکن د هغې زړه ته به درد نه رسوي دې دپاره چې آینده کې ژوند د دې مزهدار وي ژوند یې ښایسته وي نو بعضې خبرې داسې چې هغه دلته موږ به سوال جواب کې هغه نه شو ویل اوس هم دا بعضې الفاظ ما ویل معذرت غواړم انتهایي دا مختصر یو څو دغه مې ورته ویل نصیحتي خبرې چې کوم د واده سره تعلق ساتي هغه بیان کړي نو دې دپاره مستقل بیان پکار دی دا سوال جواب دې موږ اختصار نه کار اخلو جزاک الله خیر